د عربو کې یو کس هغه ته عبد الله بن جدعان ویل کېږي چې دا په د عربو کې مشر سړی و. د دې په واقعاتو کې راځي دا اول وایي د قرضونو راواغست او سخر قرضونه په دې باندې واوښتل. وایي د قرضونو اخر دا دومره لیونی کو دی پریشانی کې واچو. دې باره کې راغلی دی وایي دی د مرګ اراده وکړه چې زما یوې صحرا ته او هلته مې یو سباع درنده به مې استماد کړي او ایسته به ختم شمه مړ به شمه قرضونو دا تنګ کلی و. وایي دا روان شو د دې مکې په دې غرونو کې په دې دشتو کې روان شو. یو غار غونته کې و چې دې کې ګوري په دې کې یو اژدها پرته ده یو مار پکې پروت دی. وایي دې ویل چې کار وشو په دې به ځان مات کړم او دا به مې وخریسته به مړ شمه. وایي دا ورنږدې کېده خو لیکن دې مارو دې څه هم نه ویلې. وایي اخر ښه ورنږدې شو چې ویې کتل ګوتې به یې ووهلې. وایي هغه د سرو زرو مارو او دلته یوه غټه ښځه به دې راویستله او دا په عربو کې یو مالداره شخصیت یې جوړ شو. ډېر مالداره ښه ده. راغې قرضونه یې خلاص کړه او په قریشو کې دا ډېر مالداره سړی و. وایي دې به دومره سخاګانې او خرچې کولې چې د ټولو حاجیانو خرچه به وایي ده کوله. کله چې اخرنی حج وایي د ده وایي دې د شام نه تقریبا 10,000 یا 8,000 اوښان راوستل بار کړي چې په هغې باندې دا غوړي پراته او دا کجوري صفان وغیره او دا پنیرونه دا ټول په دې باندې پراته و. دا یې راوړل د حاجیانو دپاره او د کعبې دروازې ته وخته او اعلان یې وکړ ای د بیت الله حاجیانو وایي تاسو به دلته او تاسو په دې بیت الله کې د عبدالله بن جدعان میلمانې وایي تاسو به زما خوراکونه کوئ دلته به خپل خوراکونه نه کوئ. وایي دومره میلمستې د حاجیانو وکړله خو لیکن دغه یو عمل هم ترې قبول نه شو. دغه خیراتونه دې قبول نه شو. وجه څه وه؟ ځکه دې لا اله الا الله نه وویلې. حدیث کې راغلی د مسلم حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم وایي زه شام ته تللی وم. وایي شام ته چې لاړم وایي سخته ګرمي وه. وایي چې ما وکتل یو څپر و د هغې د لاندې وایي دا خلک ناست او هلته یې دمه کړې وه سوری. وایي زه ورنږدې شوم چې کله ورلم ما تپوس وکړو چې دا څه شی دی. وایي دا جبنة عبدالله بن جدعان وایي دا د عبدالله بن جدعان کاسه ده وایي او په دې کې د ورځې وایي 1000 کسان خوراک کوي. دومره سخي و د عبدالله بن جدعان. وایي زه رسول الله فرمایي وایي زه رالم او دلته زه کېناستلم داسې صبر غونته کې و او دلته مې دمه وکړله او د هغې نه وروسته لاړم. نو دومره خرچې به دې کولې. عایشې رضی الله عنها د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله دې عبدالله بن جدعان چې دا دومره صدقې کړي او دا دومره خیراتونه یې کړي اینفعه ذلک دې ته څه پیدا ورکړه؟ نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې دې هېڅ پیدا ورنکړه. وجه دا ده ما قال فی یوم من الایام رب اغفر لی یوم الدین. وایي دې هېڅ پیدا دې ته ورنکړه ځکه چېرته په یوه ورځ د ورځو کې د عبدالله بن جدعان داسې نه ویلو چې الله ما ته زما دا ګناهونه معاف کړي په ورځ د جزا باندې په ورځ د قیامت باندې. دا خبره ده نه وکړې لا اله الا الله نه وویلې. دې د وجې نه عبدالله بن جدعان ته دغه یو خیرات او صدقې هېڅ پیدا ورنکړله. نو څه د وجې نه چې دې لا اله الا الله نه وویلې. د عربو کې ډېره سخا وه. یو سخي په دې عربو کې تېر شوی دی هغې ته حاتم طایي ویلی کېږي چې دا د عدي بن حاتم رضی الله عنه پلارو په جاهلیت کې لا تېر شوی دی. دې باره کې راغلي وایي دا په عربو کې ډېر سخي و. وایي دې ته چا ویلي چې په دې عربو کې وستانه بل سخي؟ وایي دې ویلې د عرب ټول زمانه ډېر سخیان و. د دې یوه واقعه ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې ذکر کړې ده. دا حاتم طایي وایي زه یوه ورځ د ورځو نه زه په یوه دشته کې روان وم چې ومې کتل وایي په دې دشته کې یو هلک و ږیره لا نه وه راغلې هغې ګډې به زه ساتلې. وایي ما ورته ویل چې بچو دلته څه کې؟ وایي ما ته ویلې چې موږ په قوم کې غریبانان شو زما پلار مړ شو او زیمه یوه مې مور ده یوه مې مسکینه خور ده او راغلي په دې صحرا کې لږې ګډې به زیم دي اوښان دي او دلته سره وو او دلته دا وخت تېروو. وایي ما ورته ویلې چې د شپې ځای به دسته نه وي مسافر له شپه ورکوئ که نه؟ وایي ما ته ویل چې ولې نه شپه موږ ولې نه ورکوو داسې کس ته خو موږ ښه راغلاس ویو هر وخت راشي. وایي زه کور ته بوتلم کله چې ما غوستن د ډوډۍ ټیم شو. وایي دې ماشوم ماله د ګډ مازغه راوړه چې دا یې کېښوده. ما ته ویل دا وڅکه چې ما وخوړ. وایي دا څنګه دي؟ وایي ما ورته ویل نعم او ډېر مزېدار دي خوندور دي. وایي ما ته ویل ته کېنه سر اعظم. وایي بیا لاړ بیا یې مازغه راوړه د ګډ مازغې راوړه. وایي ما ته ویل دا څنګه دي؟ وایي ما ډېر مزېدار دي د هغې نه خواږه دي. وایي بیا لاړ بیا یې د ګډ مازغه راوړه تر دې پورې وایي چې ساره پورې دا هلک ته و ما له بیا دا مازغه راوړل او ما به خوړل. بالاخره چې کله سهار شو وایي زه حیران شوم چې دې وړوکي ماشوم ته وګوره دومره میلمستې ته وګوره پلار یې هم نشته دی دې کور کې دا څه وجه ده؟ وایي سهار مې دې ماشوم ته وویلې چې تا خو ټوله شپه ماله دا د ګډ مازغه راوړه دا څه مسله وه؟ وایي ما ته ویلې چې کاکا راشه اوس یې ننداره وکړه. وایي زه یې بوتلم او تقریبا 2 ګډان دې ماشوم وایي ماله حلال کړي وو زما په میلمستې کې. وایي دومره میلمستې وایي زما کړې وه. نو چا دې حاتم طایي ته ویلې چې تا ور بیا څه بدله ورله که نه؟
وای او وای مولا بدله ورکړه تقریبا وای ما دې سلګو خان به ته بدله کې ورکړه هو مولا یې پوره بدله ورنکړه چوته ویل ولی وای ځکه هغه مالا دواویا ګډان علال کړی او زی پیژاندل ممنو بل هغه ماشوم او مال دومره بن مسته وکړه نو مولا به تا بدلم صحیح ورنکړه وای مولا سل ګډان به ته ورکړه نو دا محدثین دې لپاره دا واقع ذکر کوي چې د عرب دومره سخینو خو لیکن دیوله پیدا ورنکړه څه د وجنه چې دیو لا اله الا الله نه ویلې د حاتم ته چا ویلې وای تاسو کې دا سخات څنګه ډیره ده چې ټول څه د مخه سخینه وای د حاتم ته ویلې كانت جدتي وای زما دا نیچه وای دا ډیره سخانه کوه صحابه کوله تشه چې بکور کې وای دا به غریبانو لور کول خیراتونه به کول د دې کور د خلک راټول شو او زما د غنۍ وی ګوټې ته واچله او یو کال پورې دی باندې ارڅ بند کړه صرف لیک شی ورکول لپاره دا ورځې په تیر شي او خوراک مرک به لګ ورکو نور په ارڅ بند کړه په دې کوټه کې د لپاره واچله چې د دینه د سخا د خویر شي وای کله چې یو کال بعد راويستله وای دی له یو بټو ورکړه د روپو پای کې روپۍ پرته وي وای کله چې دا بټو ته راوغستله بټوي ولورکله چې دا کینا وای ناس په یو غریب خزراله غریب خزه شکایت وکړو چې ما باندې تکلیفونه دی او دا راغلی مد الله په نوم باندې څه شرا کوي وای دا غزمانه دا ټوله بټو راوغستله چې غریب له ورکړه نو دي خلکو ته ویل چې دا ولې دا بټو دی ورکړه وای ما یو کال په ما باندې سختینه تکلیفونه تیر شوی دي خزه باندې دا تکلیفونه تیر شوی دي او ما د تکلیفونو پته ده وای دې د وجنه دا تکلیفونه په ما باندې تیر شوی دي او زما په دې زړه درو کوی څه کومې دې دا ورکړه نو دومره سخین خلکو